ګوري زما نوم ارباب واجد علي خان اډوکیټ دی. زه د خدای خدمتګار ارګنایزیشن د پېښور میټروپولیټن سالار یم. زما د اختر سلسله کې دا میسج ورکوم چې د اختر چې اول هټول ته زه د ما طرف نه اختر مبارک شه او د قربانۍ مبارک شه او الله دې زم پر پښتون قوم باندې خپل فضل او کرم وکړي. دا کم تکلیفونه کم پریشانانه کم مشکلات زم پر پښتون قوم راغلي دي الله دې دې موږ ته نجات راکړي. زه ودا دعا کوم جی او زه خپل قوم ته وایم چې ټول متحد شي اتفاق کې چې دې ډېر برکتي کومه متفق شو ان شاء الله او موږ صحیح لیډرو پیژندو او صحیح دغه پیژندو ان شاء الله پښتون قوم ډېر مخکې ځي. ګینه موږ د مخکې مستقبل کې د حالي موږ مستقبل ګوډه خراب دی. خپل قوم ته دا اپیل کوم چې مهرباني وکړئ تاسو متفق شئ او صحیح مانو کې په صحیح لار روان شئ او خپل نفع او نقصان پیژنئ. امت لپاره دا یو د خوشاله مقام دی او د قربانۍ درس راکوي. نو موږ ته مشر چیرې باچا خان چې چم پیروکاریو هغه ته دغه د خدماتو او د قربانۍ درس راکړی دی. دا بالکل زموږ چې کوم فلسفه را زموږ بالکل اسلام سره یو ملاویږي. څنګه چې باچا خان فلسفه دا هغه د فلسفه بالکل د اسلام دغه بنیادی او فلسفي سره ملاوي. کولای دا غټ اختر کې دا چې صبر منډه نه وي موږ ته مشرانو دا هدایت جاری کړی وو چې تاسو هر منډه ته لاړ شئ. دلته خلکو ډېر تکلیف دی ګرمي ډېر زیاته ده او خلک ډېر تږي وي خلکو ډېر پریشانی وي. نو موږ کوشش کوو چې هر یو سړی ته موږ صاحبان ورکړی دی ای تمبان لګولې دي هغه تم سوري ورکړی دی موږ هغې دپاره سبیل لګولې دی د باچا خان سبیل او پای کې موږ شربتونه ورکړي دي یخ اوبه ورکړي دي. موږ کوشش کوو چې هر چاته سهولت ملو شي او بې انتها باندې به راشو نو زموږ دې سبیل باندې او ډېر زیات خلک تر موږ خدمتګار ارګنایزیشن دي کم عہدیداران دي هغې ته د هدایت جاري شوي هر سړي خپل علاقه کې په هر یو منډه بهر دا دغه سبیلونه لګولي وو او هغې دا سهولت خلکو ته عوامو ته ورکړی. زه د خدای خدمتګار ارګنایزیشن د پېښور میټروپولیټن سالار یم جي او مونږ چې کوم دی زموږ هغه کارونه روان کړي چې کوم د باچا خان د زندګۍ چې کوم دی دواړه خونه دي یو سیاسي وو یو فلاحي وو. سیاسي نه خلک خبر دي خو فلاحي نه څوک خبر نه دي. مونږ هغه فلاحي طرف ته اوس لګېږو مونږ ته د عمل خان د هدایت دي چې د باچا خان چې کوم فلاحي اړخ وو هغه تاسو خلکو ته مخکې کوي هغه خلکو ته مخامخ کوي چې هغې ته پته ولګي. نو مونږ هغې باندې کار شروع کړی دی. باچا خان به دا کولو چا به که چېرته جیل ته ولاړو نو په جیل کې به یو ونې به نال کا یو بوټی به نال کو یو د ګلاب یو بوټی به ولګولو. نن سبا هغه په جنوب کې هغه بوټي چې دي غټې ونې ته جوړې شوي دي. نو مونږ هم د هغې په دې فلسفه باندې روان یو د هغې په دې خدمت باندې مونږ هم روان یو او مونږ لګیا کوشش کوو چې په ټولو منطقه کې موږ لګیو کم زموږ خدای خدمتګار ارګنایزیشن دی او خصوصي تور باندې زه د پېښور میټروپولیټن خبره وکوم چې موږ لګیو مختلف ځایونو کې موږ بوټي نال کړي دي او ان شاء الله هغې بیا موږ د هغې دیکبال هم وروسته کوو چې د هغې کې څه اوښ نه شي یا هغې ته د اوبو بندوبست هم کوو د هغې دیکبال کوو. نو ان شاء الله دا سلسله باندې داسې روان وي. ان شاء الله د اختر حوالې زه یو ټول مخکې هوجي هغې ته زه د اختر مبارکي هم ورته پیش کوم. دا د قربانۍ دغه الله ټول قربانۍ په خپل دربار کې قبول منظور کړي. بل زه به هغې ته دا وایم چې ټول کې د پښتونخوا عوامو ته چې کوشش وکړئ چې ستاسو د کور بهر چې کوم ځای دا صفا ساتئ. اکثر زموږ باچا خان به چې کوم خوا تلو نو هغه به د زرګور جوړه به یو خان و یو ډېر غټ جاګیردار انسان و خو هغه به لاړو جارو بیا راواغېسته په خپل کوڅه کې به لګیا شو جارو بیا وواله په حجره کې به جارو وواله ویل په دې مه شرمېږئ دا ستاسو خپل صفایي ده ستاسو خپل دغه. نو هغه به دا کوشش کول نو موږ هم په هغه فلسفه باندې لګیا یو او په هغې باندې روان یو. موږ دا کوشش کوو چې هر ځای ته لاړ شو صفایي نه کوو. نو زه خپل پښتون قوم ته ټول پښتونخوا ته دا اپیل کوم چې کم از کم تاسو خپل مخه چې کوم دا صفا ساتئ ته ان شاء الله ټول منطقه به صفا سوتره وي. ان شاء الله ګورئ زه خو ټول ارباب فیملي ته وایم زموږ ارباب فیملي کې موږ سره ماشاءالله ډېر دا خدای خدمتګار هم دي او دا ډېر زاړه لکه ارباب سکندر خان شو ارباب غفور خان شو داسې مشران زموږ ارباب فیملي نه تېر شوي دي. ارباب نور محمد خان هم دا زموږ یو مشر هم تېر شوی دی. د ارباب محمد جان هم یو نیشنل دغه کې کانګرس کې او خدای خدمتګار و. نو زموږ هغې ته دا درخواست کوم چې تاسو د نورو دغه پسې مه ځئ او خپل چې کوم د پلان نیکه پارټي ده دا راټینګه کوئ او دې سره ملګرتیا وکړئ. ولې زموږ دین بغیر
بغیر زمونږ د ټول پښتون قوم دینه بغیر څه بل څه موږ ته لار نشته دی او ان شاء الله که دا موږ راټینګه کا او دا د دې موږ پیروي کا ان شاء الله د پښتون قوم ټول مسایل به حل شي. خو لکه سیاسي دغه سره زما خو فلاحي دغه تنظیم سره کار دی دغه د خدای خدمتګار خو تاسو امن سوالو کوم زما دغه دا وایم چې امن چې کوم د حالات او کوم د موږ دغه نو دغه خبره چې زم به اتفاقی ده او بل دا چې موږ خپل لیډر پیژندل صحیح نه دی کوم خپل صحیح لیډر او پیژندو او صحیح خلکو پس روان شو نو ان شاء الله په ټول منطقه کې به په ټول پښتونخوا کې به امن راځي خو موږ په کار دی ولی چې دا کم موږ تربیت یو موږ منتشر قوم یو کوم موږ متحد شو نو ان شاء الله پس فورم په دې زم په دې منطقه کې زم په پښتونخوا کې به امن راشي ان شاء الله او زم دا منطقه زم دا پښتونخوا به ډېر ترقی کوي ډېر مخکې روان دي.